په پاکستان کې د عمران خان د نیولو په خبرګون کې د تحریک انصاف قهرجنو احتجاج کوونکو له نورو سرکاري ودانو سره د شورو چهارشنبه پرواز په پیښور کې د ریډیو پاکستان ودانې هم سوځولي چې خلک یې د پښتو ژبې او هنر لپاره ستر زیان ګڼي. د پیښور ریډیو پاکستان دفتر په داسې حساس ځای کې دی چې شوشه یې د پښتونخوا صوبایي اسمبلی د کور کمانډر دفتر او د بلایسار قلعه ده. خو احتجاج کوونکي یوازې د ریډیو ودانې ته په ننوتلو کامیابه شوي او هغې ته یې اور اچولی دی. د ریډیو پاکستان د پیښور سټیشن پروډوسر اکرام الله مروت وایي چې ودانې تقریبا 90% ټوله سوځېدلې ده. وایي چې مخته یې حوشه 50 کمرې دي، هغه ټولې سوځولې شوي دي او شاته هم له 20 نه تر 30% پورې زیانمنه شوې ده. اکرام الله مروت ویلي چې احتجاج کوونکو کمپیوټرونه او نور مهم فایلونه هم وړي دي چې د ریډیو د دفتر ریکارډ پکې خوندي وو. ښاغلي مروت وایي چې هغه ګامونه نه واغستل شول چې د ریډیو د ودانې د امنیت لپاره پکار وو. اکرام الله مروت وایي چې د ریډیو د آډیو ظاهرې ته کم زیان نه دی رسېدلی چې وایي په هغې کې ډرامې، ډاکومنټرۍ، پیچرونه او سندرې شاملې دي او سټوډیو هم خوندي پاتې شوې ده ځکه چې وایي دا خرڅ د ودانې په بیسمنټ یا ځمکې لاندې کمرو کې پراته وو. د ریډیو پاکستان پیښور دفتر د انګریزانو تر ولکې لاندې خین کې په 1915 کال کې جوړ شوی وو او د دې ریډیو له لارې د پیښور په لسګونو هنرمندانو سندرې او ډرامې خورې شوې وې. خو د دې سوځېدلې ودانۍ پرانیسته په 1943 کال کې پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق کړې وه. بنیادي طور پیښور ریډیو سټیشن د شوروي روس د سوشلیست پروپاګانډې د جواب کول لپاره جوړ کړی شوی وو ځکه چې دغه وخت په شوروي روس کې سوشلیست انقلاب راغلی وو او د هغوی مضبوط الکترونیکي سټیشنونو د سوشلیزم پروپاګانډه کوله. نو دلته واکمنو انګریزانو د هغه د جواب لپاره لومړی پیښور سټیشن جوړ کړی وو چې لومبې پکې د اردو او بیا د پښتو نشریات پکې شروع شول. په پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نشنل ګوند غړي سردار حسین بابک په ټویټر په لنډ مخاله صوبایي حکومت باندې تنقید کړي او لیکلي دي د ریډیو پاکستان په پیښور مرکز تر لوټ مار او د ټولو وسایلو تر وړلو وروسته ودانې ته اور ورکړل شوی دی. په سوشل میډیا باندې په ښکنځلو او بهر په میدان کې په لوټ مار بوخ نگران حکومت یې په خاموشۍ ننداره کوي. د پښتونخوا د وسایلو لوټ کوونکي اوس قومي او شخصي شتمنو ته اور اچوي. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400 په پاکستان.